السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو چې نن د اکبرپور حدود کې چې کوم افسوسناک واقعه شو چې آلته د خوش مقام په لار باندې نامعلوم وسلوالو چې کوم دی یو داسې ځوان ووجل شو، داسې غریب ځوان شهید کو چې هغه ځوان په خپل مهنت مزدوري لپاره د کور نه وتلی او ښار ته روانو. آلته چې د خوش مقام لار باندې ورسېدو نو آلته د ودرولو د اصلي په زور باندې د تلاشي وشته، خو د څه برآمد نه شول. د مزمت کو نو ډاکوانو دی ووجل شو. د ګناه سوا اس ګناه نه وه. هغه ظالمانو د څو پیسو لپاره وجلو، په هغه د قتل باندې د شهادت باندې ټول علاقه راوته او هر سړی چې کوم د کور راوته احتجاج شروع کو او جی ټي روډ یې څه وخت لپاره بند کو. ملګرو پولیس آلته دا انظام لګیږي، هغه مظاهرین دا انظام لګي ورسې دا انظام لګي چې 3 غنټې بعد پولیس موقع ته راغلي دي. یقینا دا ډېر د تشویشناک خبره ده چې دلته یو لاش پروت دی او پولیس چې کوم دی هغه بیغمه په تاڼه کې پروت دی. یقینا دا ډېر د افسوسناک صورتحال وي. ملګرو چې کوم دغه ضلع کې زموږ دا کم د امن امان صورتحال شروع دی، پرون هم دغه شان په نوشهره کلا کې همدغه شان دغه نامعلومو رازونو یو هلک ووژل ودرولو او تلاشي وشته او څه پیسې هم وشته او بیا دغه فیر ایم پي وکړو او هغې سره هغه موجوده دغه وفات شو. دا په 2 ورځو کې دا دویمه واقعه ده. ملګرو زه دا خبره کوم چې دې سره وسره د پولیس ټیک ته ذمہواري ده، خو زه ګرمه لرم زمونږ د نوښار سیاستدانان په دې صورتحال باندې زه ډېر ګرم لرم. یقینا ملګرو دلته فیصلې په منټ باندې نه کیږي. دلته زموږ پولیس چې کوم دی هغه ټول سیاسي دی په د سیاسي بنیاد باندې د هغې تعینات کیږي. تیر ګورنمنټ چې مونږ والو هغه بدترین دغه نگران په دور کې چې کوم دلته بدترین دغه مطلب تعیناتي شوي ده، په منټ باندې منټ هټ کټ شوي ده. هغه ډېر صورتحال ډېر افسوسناک صورتحال و. هغه کس په څه لګېدو چې کوم د پارټۍ سره یو پارټۍ مخصوص پارټۍ سره به هغه دغه ورکور په حیثیت باندې دغه د کور دغه به ورکر سره دغه مطلب دی چې دغه به او نو هله به هغه اس ایچ او هغه علاقه کې لګېدو. اس ایچ او به څه کارو؟ اس ایچ او به امن امان صورتحال هېڅ قسمه دغه په کنټرول به نو که څه خبر راغه نو ډي پي او صاحب ته به بر نه کال راغو چې دا سړی په ځای پرېږده. نو د دې ذمہواري چې کوم دا زه په پولیس سره وسره زموږ په سیاستدانانو باندې هم عاید کیږي که پولیس مونږه فرض کې غیر سیاسي کو غیر دغه باندې مونږه فیصلې ډي پي او صاحب داسې پرېښو نو یقینا پولیس به ډېر ښه کارکردګي به کیږي. خو افسوس لکه زه ته خبره کوم یو څو ورځې مخکې زموږ د نوښار حدود کې یو هلیکاپټر چې کوم دی هغه سسپینډ شو، معطل کو ډي پي او صاحب. خو بیا زموږ چې کوم نوې دغه نو منتخب ام پی ګان صاحبان د هغې په سفارت باندې ډي پي او صاحب ته کېناستل چې دا سړی بحال کا. لکه یقینا مخکې یو شان صورتحال و، اوس هم هغه شان صورتحال دی. که مونږ پولیس فرض کړه مونږ پولیس بغیر سیاسي کو یقینا دا صورتحال به داسې ګمبیر به نه وي. دا امن امان صورتحال به ټول ټیک ټاک وي، ځکه چې پولیس ته مکمله پته ده چې دلته چرسو خرڅوي، افیم سو خرڅوي، پوډر سو خرڅوي، جواري سو کوي، فیرنګ سو کوي. خو لیکن افسوس هغه یو سړي باندې لاس نه اچوي، ځکه نه اچوي چې دلته هر څه په منټ هر څه په سیاسي بنیاد باندې کېږي. که یو اس ایچ او لاس واچوي نو بار نه په ټلیفون راشي دا زما سیاسي ورکر دی دا پرېږده. نو اس ایچ او مجبوره شو او که دغه شان د اس ایچ او باندې یا پولیس اهلکارو باندې یو دغه سخت وخت راشي ډي پي او د هغې اکشن کوي او معطل کوي، هغې خلاف انکوایري کوي، نو بار نه پې فون راشي ام پي اے صاحب ورته فون وکړي چې نه ډي پي او صاحب دا سړی زمونږ ډېر ښه دغه دی ښه افسر دی دا په ځای پرېږده. نو ټول زمونږ ګرمه چې کوم ده نو هغه زمونږ سیاسي ګوندونه دي. که زمونږ سیاسي ګوندونه ټیک شول او هغه 2013 چې کوم پولیسو دلته پولیسو چې هر څه به فیصلې په منټ باندې کېدي نو یقینا هغه شان صورتحال که بیا پیدا شو زموږ په صوبه کې زموږ په ضلع کې یقینا د امن امان صورتحال به ډېر ښه شي. ډېره مهرباني جي، والسلام.